الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمان دین اسلام عزتمند و محترمو، نن بمونگا آخرنه قیده سلورم قیده دا اللہ سبحانه و تعالی فتوفیق بانده بیانو. شیخ الاسلام رحمه الله د دې سلورمې قاعدې د لاندې ذکر کوي چې ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین. وی زمونږ د زمانې مشرکان د دې شرک دا ډیر اغلظ دی او سخت دی د شرک د مخکینونه. ولی ځکه لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشده. مخکینی مشرکان چې نو هغوی به په راحت کې او په خوشحالۍ کې شرک کو، لیکن کله به پې سختي راله نو بیا به خالص الله ته چغې والې. ومشرکو زماننا شرکهم دائم فی الرخاء والشده. او زمونږ د زمانې مشرکان چې دي وی د دې شرک دا دائم دی، همیشه دی، په راحت کې او په سختۍ کې په هر حالت کې دي شرک کوي. او دلیل په دې خبره باندې د قرآن عظیم الشان د سورت عنکبوت دا آیات دی. سورت عنکبوت کې الله سبحانه و تعالی د دې مشرکانو مخکینو مشرکانو حالت ذکر کوي چې فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. الله دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سواره شي او چپی پی گڑی وڑی راشی و دی یقین راشی چی اس حلاکی گڑو بیگو مخلصین له الدین، خالص کون کی وی دی اللہ لرب لنا. بیا دا خالص اللہ نا دعا غواری چی اللہ تم بچ کی. بیا پا دغ تکلیف وقت کی خپلو علیہ و باطلو او بوتانو تا لات و عزا و منات تا چغی نوخی، خالص دا اللہ نا دعا غواری. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. الله کله چې موږ دې له نجات ورکو و چې تراشي نو بیا شروع شي شرک کوي د الله سره. د شیخ الاسلام رحمه الله مقصد د دې خبرې نه هغه دا دی وی څنګه چې مخکې دا خبره معلومه شوله چې د دې زمانې مشرکان د دې شرک او د مخکینۍ زمانې د مشرکانو شرک دا یو شان دی، په دې کې هیڅ فرق نشته دی. لیکن د دې زمانې د مشرکانو شرک دا ډیر بدترین دی، ځکه دی په حالت د خوشحالی او په حالت د تکلیف په هر حالت کې دی د الله سره شرک کوي. حالانکه د مخکینی مشرکانو په باره کې قرآن کې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې اذا مسکم الضر فالیه تجأرون. کله چې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ته کله څه تکلیف ضرور رسیږي نو بیا تاسو الله ته چونکیږي، الله ته فریادونه کوي. او ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. کله چې الله د مشرکانو ته وایي تاسو نه هغه تکلیف او مشکل او مصیبت الله لري کی، نو په تاسو کې یو ډله ده چې هغه بیا د الله سبحانه و تعالی سره شرک کوي. کله الله رب العالمین د دې هغه حالت ذکر کوي د دریاب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. الله دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سواره شي الله تعالی دی روان کړي په اوچه باندې او په لونده باندې هم، لیکن چې کله په کشتۍ کې کینی الله دا کشتۍ په دی روانه کړي په ښایسته هوا نرمه هوا چلیږي، دی خوشحالي. ناګهانه جاءتها ریح عاصف، سخت هوا راشي او وجاءهم الموج من كل مکان، د هر طرف نه په دی باندې چپی راشي په دریاب کې. وظنوا انهم احیط بهم، او دی ګمان راشي یقین راشي چې بس اوس موږ راګیر کړی شو، زموږ د نجات دپاره بله هیڅ وسیله نشته دی. نو څه کوي په دغه وخت کې؟ دعوا الله مخلصین له الدین. د الله نه دعاګانې غواړي خو د خپله دعا الله ته خالص کوونکي وي. په دغه وخت کې د الله سره شرک نه کوي، خالص د الله رب العالمین نه مدد غواړي.
او دا وی چې لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. الله که دلته دې اوس مونږ له نجات راکه نو مونږ به خامخا ستا شکر ګزار او ستا عبادت به کوو، شرک به سره نه کوو. نو فلما انجاهم، الله وی کله چې مونږ دې له نجات ورکو، اذا هم یبغون فی الارض بغیر حق، ناګهانه دی بیا بغي کوي، فساد کوي، ظلم کوي په ځمکه کې په ناحقه باندې. مقصد د دې احادیثو د دې آیاتونو نه هغه دا دی چې مشرکان د هغه زمانې چې کوم شرک کو د هغې شرک هم بدترین دی، لیکن د دې زمانې مشرکان د هغې نه هم ابتر دي، د هغې نه هم بتر ولې دي؟ ځکه د هغې شرک چې کوم دی په حالت د خوشحالۍ کې او د راحت کې و، او چې کله پې سختي راغله نو په حالت د سختۍ کې به خالص الله رب العالمین ته چغې وهلې. او د دې زمانې مشرکان چې سختي پې راشي نو په سختۍ کې هم د الله نه علاوه پیر بابا ته بل یو بل ته چې کوم دی نو آوازونه کوي. شیخ صالح الفوزان رحمه الله خپل کتاب کې لیکلی دي، وی مخکې زمانه کې د طائف والو نه به چې چا تپوس وکړو چې تاسو په دې تکلیف کې او سختۍ کې ولې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته چغې وهې؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا په طائف کې دفن دی، تاسو الله رب العالمین نه پیژنئ څه؟ نو هغې به ویلې چې مونږ خو الله رب العالمین پیژنو، لیکن زمونږ دپاره دا کافي ده چې صرف عبدالله ابن عباس وپیژنو، ځکه عبدالله ابن عباس الله رب العالمین پیژني که نه. نو دا د هرې معاشرې او د هرې علاقې خپل خپل الهه وي چې په حالت د سختۍ کې ورته به چغې وهي، لکه په بعضې علاقو کې چې کوم دی نو پیر بابا ته څوک چغې وایي، څوک چې کوم دی یو چاته بل چاته. مقصد دا دی چې دا شرک چې کوم دی دا اغلظ دی د هغه مخکینو مشرکینو نه. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. وی څوک چې د الله د ملاقات امید ساتي نو ډېر خالص عمل وکړي د الله دپاره، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل دی وکړي، خو داسې نیک عمل ولا یشرک بعبادت ربه احدا چې د خپل رب سره به هیڅوک هم نه شریکوي. ځکه د ریا په باره کې حدیث قدسی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیه معي غیري ترکته وشرکه. وی زه ډېر زیات غني یم د شرکاو نه چې څوک زما سره چې کوم دی نو په عبادت کې بل څوک شریکان جوړي. چې کله یو سړی راولګي په یو عمل کې ریا وکړي د الله سره بل څوک شریک کړي، الله وایي زه دی هم پرېږدم دا عمل هم پرېږدم، ځکه داسې عمل ته زما هېڅ قسم حاجت نشته دی. دا دعا غوښتل دا عبادت دی، الله رب العالمین ته فریاد کول دا عبادت دی. نو په کار دا ده چې مؤمن سړی صرف خالص یو الله ته آواز وکړي، که په حالت د خوشحالۍ کې او که په حالت د تکلیف کې وي، دا د کلک موحد نښه ده. نو مقصد دا دی که یو سړی نن سبا ځان ته مسلمان هم وي او دې خبره باندې یقین چې یاره زه چې کوم دی په الله ایمان لرم، په آخرت باندې، په رسولانو باندې، لیکن بیا هم په تکلیف کې د الله نه علاوه بل چاته چغه وي، نو دا شرک د ده د هغه مخکینو مشرکانو په شانته دی، بلکې د هغې نه اغلظ دی. وبالله تعالی التوفیق.